ګران کتونکو دې ټیم کې تاسو کتئ شئ چې موږ موجود یو په یو کلینیک کې. دلته کې د نفسیاتو او منشیاتو علاج دواړه کیږي. ماهر نفسیات او منشیات ډاکټر دی ډاکټر عبدالقیوم صاحب. نو راځي دوی سره به موږ یو څو خبرې اترې کوو. سر ټول لومبې تاسو خپل تعارف وکړئ او کوم ځای کې چې ستاسو دا کلینیک واقع دی دې باره کې ووایئ. اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې په داسې سخت وخت کې تاسو رالی او کوریج دپاره معلوم ټیم راکړلو. زما نوم دی ډاکټر عبدالقیوم، ماهر نفسیات او منشیات. زه دلته شیرو جنګ 400 روډ شیرو جنګ کې د زما کلینیک دی. دا نو دې ځای کې چې دی زه د نفسیاتي علاج هم کوم او ورسره د ډرګز علاج هم کوم. چې مثال خبره ډرګز پیشنټ وي نو هغه ما سره خپل هاسپیټل دی نو په هغې کې بیا اډمټ کوم. دا تاسو سره چې دلته کم نفسیاتي مریضان راځي دې کې عموما قسم مریضان وي؟ آیس نن سبا ډېر زیات تیزه کې روان دي نو د آیس پیشنټ ما سره ډېر زیات راځي. هغوی څه هسټري خپله ورکوي چې موږ دا نشې طرف ته څنګه راغلي یو، څه وجه ده؟ دا خو د دې ډیفرنٹ غوي هیستوري وي. څوک چې دی د خپل هغه د وجې لکه غربت د وجې راغلی وي، څوک د عاشقۍ د وجې ډرګز طرف ته راغلی وي، او څوک داسې وي چې یو سخت حالات ورباندې راشي نو هغه سخت حالات دا برداشت کوی نشي نو دا راه فرار اختیاروي. هغه ځای نه لکه هغه مسلې نه دا تښتي نو چې هغه مسلې نه دا تښتي نو ډرګز طرف ته لاړ شي. دی وایي چې یاره زه دا ډرګز یوز کوم نو زما چې څومره مشکلات هغه به ورسره حل شي. نو هغه غریب په ډرګز باندې مبتلا شي او هغه کم مشکل دی هغه ورته نورم زیات شي. دوی تاسو څنګه ټریټ کوئ؟ د دې چې دی 90 ډیز چې د دې علاج وي، 3 منت د دې علاج وي. نو 3 منت کې بیا مونږ لکه زه په خپله چې دی یو ماډل دی چې هغې ته بایو سایکو سوشل ماډل وایي، هغې طریقې سره زه دا ټریټ کوم. نو هغې کې چې دی بایو سایکو سوشل کې پهله بایولوجیکل ټریټمنټ دی. بایولوجیکل ټریټمنټ کې دا ټیسټونه او دا دی چې کوم مثال خبره دننه معدې ته زور ورغلی وي او همداسې چې دی ګردې ډسټرب شوي وي که نه، نو 15 ورځو کې د دې دا علاج وشي چې هغې هغه بلډ چینج شي که نه. بیا 15 ورځو نه پس 45 ډیز چې دی هغه سایکولوژیکل ټریټمنټ وشي. سایکولوژیکل ټریټمنټ کې چې دی هغه نفسیاتي ټریټمنټ کې بیا مختلف ټریټمنټ راځي، سایکوتراپي راځي، هیپنوتراپي راځي، مختلف قسمه تراپیز وغیره دي ته مونږ کوو که نه. نو 45 ډیز کې د هغې بیا سایکولوژیکل ټریټمنټ وشي نو مکمل دیو منټلی دا کور شي. اخرنی منت چې دی بیا دې ته مونږ سپریچوال ټریټمنټ کوو. سپریچوال ټریټمنټ کې دا وي چې مفتي صاحب مونږ چې دی ساتلی وي ورته نو هغه مونځ ونه اورئ. لکه دا خلک چې دي دا خو چې ډرګز طرف ته لاړ شي مونځ ونه پاتې شي، هغه کم ښه کارونه دي ونه پاتې شي. نو بیا اخري منت کې بیا مونږ د دې سپریچوال ټریټمنټ په دې طریقې کوو چې مفتي صاحب ورته راغلی وي، هغه چې دی د دې سپریچوال ټریټمنټ کوي، هغې منځونه ټیک کوي، د هغې هغه ناسته پاسته ټیک کوي، د هغې هغه اخلاق ټیک کوي. نو چې کله 3 منت ښه طریقې سره دا علاج وشي نو بیا چې دی دوباره ډرګز طرف ته بیا پیشنټ راځي نه. خو اکثر بیا هم داسې کېږي چې ډرګز طرف ته دوی واپس راشي. دا څه وجه وي؟ د عمدغه بېروزګاري وجه وي که نه کور ماحول وي؟ دا کوېسچن تاسو ډېر ښکلی وکړلو. بالکل د دې اصل وجه چې دا فیملی وي. مریض چې دی فیملی نه خرابېږي هم او دوباره ټیکېږي هم د فیملی د وجې. فیملی که چېرته دې ته توجه ورکړله چې یاره دې ته مونږ 3 منت علاج وکړلو او هغې نه پس دا چې کله کور ته راشي د دې ماحول یې چینج کړو او دې ته کاروزګار روان کړلو لکه بیزی کړلو نو بیا دا مریض چې دی هغه ډرګز طرف ته نشي تللی. دا ډرګز طرف ته ولې ځي؟ په دې وجه ځي چې فیملی والا ووایي چې یاره یا خو داسې وي چې یاره میاشت علاج ورته وکړي یا 2 منتو ته علاج وکړي روی باسي نه دوباره نشې طرف ته لاړ شي که نه، یا داسې وي چې دیو 3 منت پې تیر کړي او روی باسي نو بس دیو خو ډاډه شي چې یاره مونږ خو والا علاج کړی دی بس دا خو ټیک ټاک دی. نور مینس کې هغه ټیک چرته وي، هغه دوباره هغه ماحول یې ځان طرف ته په خپله راکینج کوي. نو که چېرته ماحول یې ورته چینج نه کړلو، کار یې ورته روان نه کړلو، مصروفیات بیزي نه کړلو نو دا دوباره نشي طرف ته بیا راشي، فیملی د وجې راځي. عموما چې کوم دا پیشنټ په ډرګز کې عادت وي 3 منتس کورس ورته تاسو ورکړه، خو چې بهر دوی روځي بیا څونه ټایمه پورې دوی ته ماحول بالکل چینج پکاري چې دوی دغې طرف ته ذهن لاړ نشي؟ ډېره ښایسته خبره، ډېره ښایسته خبره. دا داسې وي که نه چې 3 منت مونږ ورته په هغه کې هسپتال کې علاج وکړو. بیا که چېرته فیملیز چې دی ډاکټر سره په کانټیکټ باندې وي نو هغه یې بیا ورو ورو پوهوي چې اوس اوس داسې وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ که نه. بیا چې کله پیشنټ کور ته بوځي نو 3 منت علاج په کور باندې
3 month چې هغه هر 15 ورځې پس په هسپتال ته راولي او ډاکټر باغی چیک اپ کوي هغه نه پس بیا دا کور ته هغه ټریټمنټ وغیرہ به استعمالي ګولیان شوالي هم د چې د مختلف قسمت تھراپیز دي چې موږ ته خو چیرته دا کوا کنه نو 3 month پورې بیا کور باندې علاج وشي 3 month نه پس چې کله د کور علاج مشوالو دا بیا خامخا دی ماحول لري کوي ماحول نه به لري کې سوق د سې کوي تبلیغ ته ولېږي نو خولي خبره ده یو خولي لار ده مایند وسره چینج شي ډیر خلک د سې وی چې ویزا ولو کې بار یولېږي ماحول مکمل ورته چینج کی او کچرته د سې نه دوباره نشي طرف ته راشي 15,000 پورې منتلی ورکول شي په 15,000 ایډمیټ کم کا 20,000 پورې منتلی ورکول شي په 20,000 کې ایډمیټ کم کا په 18,000 یا 18,000 کې ایډمیټ کم نو ریلیف پکې همداوي چې بالکل نیم په نیمه پیسو باندې دا ایډمیټ کم او الته چې د مکمل خطر کې سره داغي علاج وشي والدین له څه پیغام ورکوي والدین ته دا پیغام ورکوم چې پیله خو خپل چې څومره واړه ماشومان دي وغیرہ غټیږي په دې لږ نظر وساتي کاغه جینې وی کوالک وي نظر دی وساتي د دې چیک بیلانس دی کوي د دې مثال خبره پرس دی چیک کوي یا یو جینې یا یو والا کور ترالو دی بخامه تاسو کې چې کم زین رالي چرته تلوي نو والدین ته دا زما پیغام دی چې سپیشلی چې څومره ماشومان دي وغیرہ غټیږي دا غي چیک بیلانس خامخا کوي څوک رابطه کول غواړي تاسو کانټیکټ نمبر او ایډریس د کلینیک کوم ځای کې تاسو کینې د دې کلینیک نه علاوه بل ځای کې تاسو کینې زه چې کله هاسپټل نه راشم نو تقریبا 5 بجو پورې راشم 5 بجو نه پس کلینیک ولوکم بیا چې د شپې 10-11 پورې یم نو زما کلینیک ایډریس چې کوم دی 400 روډ شیرو جنگ توحید آباد نمبر 2 دا زما ایډریس دی او زما فون نمبر چې دی واتس اپ نمبر 0345 3007285 چې څوک مرضی ما سره په دې باندې کانټیکټ کوي دا موږ سره ډاکټر عبدالقیوم صاحب ماهر نفسیات او منشیات کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور